السلام علیکم ملګرو. ډونلډ ټرمپ یو ډیر غټ اعلان کړی دی. ډونلډ ټرمپ ابنای هرموز ناکبندۍ ختمولو اعلان کړی دی او په هغه کې چې څومره هم جازونه پسو شوي وو د هغې د ازادولو اعلان کړی. تاسو له معلومه ده یو خو ایران خپله ابنای هرموز چې کومه اډه ده د بحري جهازونو هغې بنده کړې وه، خو دغه ابنای هرموز کوم چې د ایران حدود دی هغې نه یو طرف ته او بل طرف ته امریکې هم خپله ناکبندي لګولې وه چې د امریکې د ناکبندۍ په وجه باندې د نورې دنیا د ملکونو د نورو ملکونو جازونه پسو شو. نو اوس ډونلډ ټرمپ اخر اعلان وکړو چې دغه ابنای هرموز چې کومه ناکبندي ده د امریکا دا زه ختموم او په دې کې پسو شوي جازونه زه ازادوم. نو یو ښه خبر دی، دغه جهازونو کې د دنیا مال پروت دی، دغه جهازونو کې تجارتي سامان پروت دی او دغه سامان دی کې پټرول هم شته. دغه سامان چې خپل ملکونو ته ورسي نو ښکاره خبره ده چې هغه ملک به د هغه شي هغه کمې ختم شي. خبر سهیل افریدي نن ماښام یعنی په 31 مئی باندې یو اجلاس راغوستلی دی. د پاکستان یو صحافي یاسر خان دعوه کړې وه دې نه مخکې چې د سهیل افریدي نه 50 MPA خفه دي، 50 MPA ته خفه دي او سهیل افریدي ته مشکلات جوړ شوي دي. دغه MPAs هم په 1 جون باندې یو اجلاس راغوستی و، خو دوی د خپل اجلاس را مخکې کو په دغه اجلاس کې به دوی دا فیصله کوي چې آیا موږ د سهیل افریدي په دې اجلاس کې شرکت وکړو که نه. د سهیل افریدي نه د PTI 50 MNAs MPAs چې کوم دي هغه ته خفه دي. نو اوس په هغه بیل ځان له یو اجلاس راغوستی و. نو صحیح خپل اجلاس را مخکې کو چې آیا مونږه سهیل افریدي سره په دې اجلاس کې شرکت وکړو که نه، شرکت ورسره ناسته پاسته وکړو که نه. بل سهیل افریدي د ګلګت بلتستان چیف جسټس ته خط لیکلی دی. ګلګت بلتستان کې هم د PTI دپاره حالات چې کوم دي خوشګوار نه دي. نو دغه حالات بهترۍ طرف ته بوتللو دپاره سهیل افریدي ګلګت بلتستان چې کوم چیف جسټس دی هغې ته خط لیکلی دی. بل په ګلګت بلتستان کې د PTI لیډرشپ چې کوم جنید اکبر یا داسې نور شفیع جان هغوی ته هم څه مسلې وي چې د هغې حوالې سره هم دغه چیف جسټس سره ډسکشن کړی دی. بل نجم سیټي دی، هغه وایي چې ما خوب لیدلی دی او په خوب کې مې عمران خان لیدلی و چې زه جیل ته ورغلی ما په جیل کې هغه سره د ما ملاقات شوی دی او عمران خان په جیل کې داسې لګي لکه د 45 کالو یو ښایسته نوجوان هلک او هغه په جیل کې داسې و لکه مکمل فټ، هیڅ قسم بیماري هغه ته نه وه او د سترګو مسلې چې کومه وه هغه هم ټیک شوې وه، د سترګو هیڅ قسم مسله هغه ته نه وه. تاسو معلومه ده دا وخت د عمران خان یوې سترګې کې یو غټ انفیکشن دی چې د هغې د نظر تلو خطره هم ده. دا ځکه د عمران خان وکیلان د عمران خان فیملیز ای غواړي چې د عمران خان ټریټمنټ وشي، هغه سره زموږ ملاقات وشي. دغه ملاقات دپاره هغوی ډېرې هلې ځلې کوي ځکه چې هغه له تکلیف دی. نو په دې وجه باندې هغوی دغه هلې ځلې شروع کړي دي. نو نجم سیټي ویلي دي چې ما په خوب کې لیدلی دی او زما ورسره ملاقات شوی دی د ما په خوب کې. یو هغه مکمل فټ فاټ و، ښه تندرست د 45 کالو یو ښایسته جوان غوندې لګېدو او هیڅ قسم مسله هغه ته نه وه. په دې ویډیو کې دا اهم معلومات و. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.